بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو افغان شیرپا تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو ډېر خلک پوښتنه کوي چې د فضل جان څه شو. فضل جان راخلاص شو کنه. فضل جان چې کوم د کور ته راغی خپل خویندو له مور لکنه. نو کتونکو په دې اقلا باندې زمونږ چې کوم وفد په سند کشمیر کې موجود دی د ډېرو ورځو راسي نو هغوی یوه ډېره لویه کامیابي ترلاسه کړې ده او هغه گورنر سند سره ملاقات. گورنر سند سره ډېر په خوشګوار موډ کې ملاقات شوی دی. ډېره ښه توجه یې ورکړې ده. دا یقین دخاني ورکړی چې تاسو اوس کښېنئ په ارام موږ پیش او زموږ کار پیش او په دغه ځای کې اپریشن پیش. هغه باقاعده آی جي پي سره خبرې کړې دي، بیا د ډي آی جي سره خبرې کړي، بیا د ګوټکي او د کشمیر ډي پي اوګانو سره خبرې کړې دي او بیا زموږ وفد له چې کوم دی نو د ماښام د ډوډۍ دعوت خو هم ورکړی. نو دا یوه ډېره لویه کامیابي زموږ د دغه وفد او دغه ځای کې د تګ ده. په دې اقلا باندې څه ملګرو په تنګي کې احتجاجي مظاهره هم کړې ده او د ریاست نه غوښتنه کړې ده چې په سټیټ کې سټیټ جوړ شوی دی، خلک تختولی شي، هلته تړل شي، هغې سره جنسي تیری کوي، هغوی سره قسم قسم ظلمونه، جبر، تشدد کوي او د هغې باوجود هم پیسې غواړي. فضل جان شهید دغه اواز باقاعده د هغه ځای ګورنر دا خبره کوي چې ستاسو په وجه باندې د اواز ټولې دنیا ته او ټول پاکستان کې خور شو او زمونږ پام هم دې اړخ ته وګرځو. نو دا ډېره ښه خبره ده چې د دې وفد د تګ سره نه یوازې د فضل جان بلکې هغه سره په سوونو نور خلکه تړل شوي دي او دغه داسې دهشتګرد دي، دغه ډاکوان چې هغوی دغه ځای ډي پي او ته دمکې ورکوي سرعام چې تاسو زمونږ څه نشئ کولی. همدغه وجه چې د دغه ځای انتظامیه د هغې نه یریږي او یا به دغه انتظامي سره ډیل کې. په دغه ځای کې څه داسې اس ایچ اوګان دي چې هغه د دې ډاکوانو سره ملو دي خو په هغه اس ایچ اوګانو باندې زور وړل شي. نو زمونږ فضل جان او نور داسې ډېر راخلاصېدي شو. دا ټولې خبرې چې کوم دی دغه وفد چې څومره تجربه شي و هغې ګورنر سند ته مخې ته کېښودلې او ګورنر سند چې کوم دی هغه باور ورکړه، یقین یې ورکړه چې انشاءالله ډېر زر ده چې فضل جان د دغه درندګانو د منګول نه راخوشي کړو. نو دا یو ډېر ښه بریکینګ نیوز و، د تاسو سره مې شریکوم. بیا ګورنر سند چې کوم دی د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپا والي سره زموږ د وفد سره ډېرې خوږې خبرې کړي دي. د آفتاب شیرپا والي سره خبرې اترې کړي دي او په دغه ملاقات کې خو زموږ دغه وفد تعلقات نو د شیرپا خان مرسته پکې خو هم به. نو کتونکو په دې باندې پرون موږ د ایمل ولي خان سره کلکې خبرې وکړلې. هغه ته مې چې پوري د بلاول بټو سره په دې باندې خبرې اترې وکړه. هغه دغه وعده مو وکړه چې دغه کور ته هم ځم، یو پېره مې ورسره خبرې کړي دي، دوباره ورسره خبرې اترې کوم. نو دغه هم یو پیشرفت و. دلته د اے پي سي تورمزی چې کوم دی هغه په دغه انتظار کې دي چې کله دغه وفد ناکامه شي یا موږ ته اډر وکړي. نو مشتاق خان تورنزی کلک ولاړ دی. هغوی وایي چې اسلام آباد ته به ځو خو د احتجاج ضرورت و احتجاج به کوو او خو نور څه ضرورت و نو هغه به ترسره کوو. نو دغه د فضل جان د کیس حوالې سره تازه اپډیټ شو چې تاسو سره هم شریکول. امید را څرګند شوی دی دغه وفد خدمت بینله په ځان یې دغه شپې ورځې روڼې کړې خو د پښتنو دپاره نه یوازې د فضل جان دپاره بلکې د فضل جان شانتې دغه ځای کې د پنجاب نه د پښتونخوا نور ډېر خلکه ګیر دي. زموږ نیکې هیلې او دعاګانې او نیک خواهشات د دغه وفد سري دي. الله دې کي چې کامیاب شي او فضل جان خپلو 5 خویندو له 3 وروڼو له او هغه مور چې د هغه په وجه باندې ذهني معذوره شوه هغې له واپس راشي
په دغې باندې زموږ ښه پوره نظر دی او انشاءالله د دې چې نور نوې تازه څه اپډیټ راځي هغه به د تاسو سره شریکو. دې کې دغه وپت کراچۍ ته لاړ، د سند هر ښار یې ورپسې وکته، یو ځای چې کوم دی هغه پرې نه ښوده چې کوم دی کې هغوی ته لاس میلاوېده نو هلته کې ځان رسېدلی ځان یې رسولی دی. دغه خبره چې د دې ریاست بې حسي او کمزوري پیسې ورکول نو دغه اپشن هم شته دی او دغه زما موقف هم د شورو نه، خو بیا هم که سوچ وکړو چې د یو کس خو پیسې ورکوي او د دې نورو به څه کېږي. نو که چېرې د دې وخت دا میشن کامیاب شو نو دا نه یوازې فضل جان ته پیدا ورکوي بلکې هغه نور خلک چې د هغوی په ځنګل کې دي هغوی ته ورکوي. او خو اپریشن وشو، کوټلې ګامونه پورته شو، نو کیدی شي چې دغه دهشتګر دغه ډاکوان دا زمین بوش شي او دا دغه ځای نه لرې شي او د همیش لپاره چې کوم دی دا ډاکې دا ظلم دا جبر دا بند شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.